چې زما بچي به ډاکټر جوړ شي، انجینیر به جوړ شي، پایلټ به جوړ شي، جی هغه به دنیا کې نوم دغه کې زه وایم تراشه بچي عالم جوړ کا، حافظ قرآن جوړ کا، علم ورته وښیه، قرآن ورته وښیه، د الله سره په رابطه کو. زه تاسو ته ناشنا خبره کوم، کم ماشوم چې قرآن زده که، قرآن یې وپېژنده، د قرآن په حروفو پوه شه، گویا د زما رب وپېژنده، او چا چې رب وپېژنده د خپل پلار هم وپېژنده. یاد ساته ګورئ. او د هغې یو خبره کوم، زما محترمو قرآن داسې یو کتاب دی چې دا الله تبارک وتعالی د جناب محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په قلب اطهر باندې نازل کړ. علما کرام په دې پوهیږي چې دا قرآن الله د نبی علیہ السلام په زړه او سینه باندې نازل کړ، نه کې په زبان باندې. دې د وجې نه نبی علیہ السلام مبارک به د قرآن تلاوت بار بار کو. بیا قرآن کې ورته زما رب وفرمایل لا تحرک به لسانک ولتعجل به. اے محبوبه ته دې ژبې له حرکت مور کوه په دا قرآن باندې زر زر، چې کوم رب تا ته دا قرآن نازل کړی دی ستا په زړه باندې، نو هغه رب به دا قرآن ستا په زبان هم نازل کړي. ټول څوک سره سبحان الله ووایي. بیا د دې قرآن خصوصیت او د دې عظمت د دې نه ظاهریږي چې د مخکې امتونو چې کوم کتابونو د هغه کتابونو حافظان به فقط انبیاو، د هغې امت ته به دا کتاب نو یاد او نه یادېده. دا د دې قرآن معجزه او خصوصیت دی چې کله موسی علیه السلام په کوی تور باندې الله سره رازداري کوله. تاریخ ابن عساکر دا خبره تفصیل سره ذکر کړې ده، لیکن تاسو ته دوه خبرې کوم. وی موسی علیه السلام الله ته وی اللهم انی اجد فی الالواح امتا، الله زه په الواح د تورات کې، په دا صحیفه د تورات کې داسې یو قوم وینم، داسې د یو قوم تذکره مې پړو کړه. الله چې هم السابقون الاولون فبألها امتی، الله داسې امت دی چې راضي به د ټولو اخر کې، لیکن عظمت او رفعت دومره دی چې د ټولو نه مخکې په عظمت کې د ټول څوک سره سبحان الله ووایي چې هغه د محمد رسول الله دا امت دی زمونږ ده. موسی علیہ السلام اللہ تو فبألها امتی، اللہ دا امت ما تا عطا کا. زما رب ورته اتوی قال تلک امت محمد یا احمد راغله دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی ورته یاد کړ چې موسی دا زما د محبوب د محمد عربی د احمد مجتبی د محمد رسول الله امت زما محترمو. بیا ورته आवाज وکړ اللهم انی اجد فی الالواح، الله په د خپلو صحیفو کې تذکره ګورم، الله چې داسې امت دی انا اجیلها فی صدورهم، الله داسې امت دی چې یو کتاب تا ورکړی دی د دا امت په سینو کې به دا کتاب پروت یقرؤونها ظاهرا، او د دا قرآن تلاوت او د دا کتاب تلاوت به کوي. فاجهلها امتی، الله دا امت ما ته عطا کا، دا کتاب ما ته عطا کا چې د دا امت په سینو کې به خدای دا کتاب پروتي، بجای د دې چې زمونږ صحیفې او زمونږ قرآن فقط انبیاو ته دی، الله داسې کتاب به نازلیږي چې الله هغه به د امت په سینو کې هم پروت دی. الله فاجعلها امتی، الله دا کتاب زما امت ته ورکا. زما رب आवाज کو تلک امت احمد، اے موسی دا زما د محمد رسول الله د امت کتاب د ټول څوک سره رحمان الله هغه دا قرآن دی زما محترم. او بیا قرآن ما وی داسې کتاب دی چې دا ذریعه د هدایت ته زما محترم. او دا کتاب افضل خبره کوم چې کتاب مختصر خبره کوم چې دا د شفاعت عظیمه ذریعه د زما محترم په مختصر کبه کته وی چې زره د الله سره وابستګی شم، الله سره په رابطه شم، نو دا نبی علیہ السلام مبارک فرمای اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. نبی علیہ السلام فرمای که یو انسان وی چې زه د الله سره هم کلامی وکم، د الله سره د خبرې وکم، د الله سره په رابطه شم، د الله سره وابسته شم، د الله سره مې نسبت جوړ شي، خدای ستا سره مې گفتگو و کلام وشي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل فليقرأ القرآن، دا قرآن اولو دا
زما د رب سره خبرې دي زما محترمو. قرآن د الله سره خبرې دي. ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي کله چې انسان ووایي الحمدلله رب العالمین په رب و عرش باندې زما رب پرښتو ته ووایي حمدني ربي حمدني عبدي، ای پرښتو وګورئ زما بندګانو زما حمد بیان کړ. گویا یو لفظ بنده وایي بیا جواب کې زما رب جواب ورکوي زما محترمو د قرآن. گویا قرآن داسې یو کتاب دی چې دا د الله سره په وابستګۍ او د الله د رابطې یو ذریعه ده زما محترمو. نن چې د کومو ماشومانو ختمونه وکړل او قرآن یې سینه کې حفظ کړ، زه وایم په مخ ته ځمکه د دې نه عظیم خلک نشته زما محترمو، و په مخ ته ځمکه د دې د والدینو نه عظیم خلک نشته چې د دې اولاد قرآن زده کړ او حفظ یې کړ زما محترمو. مونږ تاسو خو الله دې معافي کړي، مونږ ته عظیم شی څه ښکاري؟ مونږ ته عظیم شی هغه ښکاري چې چا سره ډېر مالي، مونږ ته هغه په معاشره کې معزز او معظم ښکاري زما محترم. مونږ وایي چې ګاډی دی ورسره، بینک بیلنس دی ورسره، نوکران چاکران غلامان ځمکې دي، و مونږ دې ته دغه ګورو. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. یاد ساته زما د محمد رسول الله د نبوت والا زبان نه اواز وره چې ته بهترین کس هغه انسان ته وې چې مال دی ورسره، ګاډي دي ورسره، بنګلې ده، نوکرانې دي، چاکرانې دي، لیکن د پیغمبر جمله وره نبی علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین خلک په تاسو کې هغه قوم دی چې هغه قرآن زده کوي او بل ته قرآن ښیي. ټول څوک سره سبحان الله. دا بهترین خلک تاسو ته ناست دي، دا علما کرام بهترین خلک دي په مخ ته ځمکه. دا زه نه وایم، دا د زبان نبوت د محمد رسول الله جمله ده زما محترم. وګورئ چې دا بهترین خلک په مخ ته ځمکه باندې. مونږ خو دې ته دغه کوو هلکه بچې داخلوم د اکثرو خلکو کوم چې دا های پروفیشنل معنی دا غټ خلک دي هغوی دا اثر کوي چې زما بچې به ډاکټر جوړ شي، انجینیر به جوړ شي، پایلټ به جوړ شي، جي هغه به دنیا کې نوم دغه کړي. زه وایم ته راشه بچې عالم جوړ کا، حافظ قرآن یې جوړ کا، علم ورته وښیه، قرآن ورته وښیه، د الله سره په رابطه کوو. زه تاسو ته ناشنا خبره کوم، کم ماشوم چې قرآن زده که، قرآن یې وپېژنده، د قرآن په حروفو پوه شه، گویا د زما رب وپېژنده، او چا چې رب وپېژنده د خپل پلار هم وپېژنده. یاد ساته ګورئ. او د هغې یو خبره کوم، مونږ تاسو اکثر ماله ډېر راشي و یاره جي یو راته میسج کړو وایي زوی راته څښا کنځل کوي، زوی راته څښا کنځل کوي. ویا مخکې ورسره دغه شوم ګریوان ته یې راله لاس واچو. ما ورته بابا تا نه یو تپوس کوم دا راته ووایه زوی دې قرآن ویلی دی؟ وایي نه جي قرآن خو یې نه دی ویلی. نو مې تا ورته قرآن نه دی ښولی، الله نه پېژني، نو هغه به تاسو وپېژني مړه چې د الله پېژندلو د به پلار هم پېژندلو چې پلار څوک دی. ته بچي ته الله وښیه، قرآن ورته زده که، دی به تا وپېژني زما محترمو. مونږ خو په دې فخر کوو. سلام